أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حفت بدل حجبت، وهو بمعناه. دا حديثهم دا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نقل له چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي: حجبت النار بالشهوات، جهنم ور پټکل شوی دی بالشهوات، په شهواتو سره. وحجبت الجنة، او جنت پټکل شوی بالمکاره، په مصیبتونو او تکلیفونو باندې. متفق علیه. داغه حدیث چې دیتا علماء لیکلي دا من جوامع الکلم دی، یعنی دا الله ته نبی بعضې هغه خبرې چې الفاظ لږو خو معانی سې وایي. جوامع الکلم هغه حدیثو ته وایي الفاظ لږي خو مقاصد پکې ډېري. نو دا هغه حدیث دی چې الفاظ لږ دي خو د دې لاندې ټول دین پروت دی. بس چې کوم ستا نفس کم شي نه لذت حاصلوي، خوند ته حاصلوي، او شریعت کې هغه کار حرام وي او ته هغه کې، نو ته به جهنم ته ځې. او که د کوم شي نه ستا نفس لذت او خوند حاصلوي او دغه رنګې د هغې نه ته ځان ساتي، او شریعت هم هغه کار حرام ګرځولی، ته هغه نه کې ځان ته ساتي، نو ته به جنت ته داخلېږي. نو دا یو حدیث دی چې د الله نبي فرمایلی دی چې ګوره ښه خبره یاد ساتئ، کوم چې سختۍ دي او تکالیف دي د دې لاندې جنت دی، او کوم چې خواهشات دي، مزې دي، خوندونه دي، د دې لاندې جهنم دی. شهوات مزو، خوندونو، لذتونو ته ویلی کېږي. د دې وجې نه زموږ او ستاسې مشران چې څومره تېر شوي دي، صحابه کرام، هغوی به کوشش کاوه د خواهشاتو نه به ځان ساتو، ولو که مباح څیزونه هم دي د دې نه به هم ځان ساتو. لکه دا ښایسته کور جوړول، دا خو مباح دی، جایز دی، ښایسته کور جوړ کړه، خو صحابه به دې طرف ته توجه نه کوله. د الله د نبي دا کوټې چې څومره وي د بیبیانو حجرې، یو تابعي وروسته موږ یو قول کتلی و، هغه لیکلي چې موږ لاړو موږ وکتلې، داسې زما د لاس سره څه لګېده، دومره جیتې غوندې وې، داسې وړې وړې کوټې وې، ډېر داسې ډول سینګار د الله نبي نه کوو. حالانکه صحابو کې ښه کاریګر خلک هم پکې وو، په کاره چې ښه غټه بنګلې جوړه کړې، خو د الله نبي دې زیب و زینت ته ډېره توجه نه کوله. جابر رضی الله عنه فرمایي یو ځل زما سره لاس کې غوښه راسوه، بازار ته تللی وم، غوښه مې واغسته. عمر رضی الله عنه مخې له راغی، ما ته یې ویل چې ما هذا یا جابر، دا څه دي لاس کې؟ وایي ما ورته ویل چې اشتهیت لحما فاشتریته، غوښې ته مې زړه وشو، ځان مې واغست. وایي ما ته یې ویل چې کله ما اشتهیت اشتریته، څه ته چې ستا اړه کېږي ته به اخلي. اما تخافوا هذه الآية، ته قرآن کې د آیت نه نه لري چې الله فرمایلی دي اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. الله به قیامت په ورځ ووایي تاسو خو دنیا کې خپل خوندونه ختم کړي، څه ته چې ستا اړه کېږي ته به اخلي. نو د دې وجې نه کوم څیزونه چې مباح هم دي که نه، نو زموږ مشرانو به د هغې نه هم ځان ساتو. وایي الله رامنې چې ته د قیامت هغه جنت لوی نعمتونه دي، هغه رامنې چې د الله بند نه کړي. عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه روژه و، چا له ډوډۍ مخې له راوړه، چې ویې کتل یې وجړلې، ډوډۍ ونه خوړله. وایي زما مخکني ورونه شهیدان شوي دي، خو مصعب بن عمر رضی الله عنه یاد کړه، هغه ور په یاد شو. وایي د هغې دپاره کفن نه و، وایي چې سر به له موږ پټاوه، خپې به خالي کېدلې، چې خپې به موږ پټولې سر به خالي کېده. وایي د الله نبي ته موږ ویل چې یا رسول الله دا څه وکړو؟ وایي هغې راته وفرمایل چې سر له پټ کړي، په خپله سرګړی واچوه، یو خاص بوټی دی خرونه کې داسې ډېر سخت یې وجړلی. وایي چې الله موږ دنیا کولاو کړې ده، دنیا را باندې الله پراخه کړې ده. وایي چېرته په دې ریږم، په دې خفه کېږم چې چېرته الله تعالی د اخرت هغه بدلې چې کوم موږ د اخرت دپاره کوو، هغه موږ له چېرته الله تعالی دنیا کې رانه کړي. موږ چې کوم کارونه، کوم عبادات کوو د اخرت دپاره یې کوو، الله موږ له دې بدلې چې دنیا کې رانه کړي، په دې وجه موږ ګیرېږو.
نو دا ډېر خواهشات ډېر نعمتونه به هغوی دې طرف ته توجه ډېره نه کوله. د الله نبي په خپل ځان ډېر تکلیف تېره او لږه تنده هغې تېره کړې. صحابه هم دا کارونه کړي دي، فقر غربت وخت یې تېر کړل. عمر رضی الله د خلافت په موده کې هم داسې کمزورې غوندې کپړې استعمال کړي. کله کله ورته ملګرو وویل چې ته خو داسې لوی سړی یې، نو ته ورته چې موږ له الله عزت په اسلام راکړی دی. اعزنا الله بالاسلام. موږ بل شي کې خپل عزت نه طلب کوو. په لباس کې عزت نشته، په کور کې او په زیب و زینت کې دی کې عزت په اسلام کې دی. موږ له الله اسلام راکړی اسلام. نو په هغه کې رعب دا په خلکو کې سیوا و. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله چې کله خلیفه شه نو ده خواهشات شاته ګزارلي وو، خواهشات ته توجه نه کول. موږ یو کتاب کې مخکې کتلي وو، وایي د ده یو ځل اوښی راغی، وایي هغه اوښې خپلې خور ته وویلې چې د امیر المؤمنین له دا کپړې ولې وینځئ. وایي هغې ورته صحیح ده موږ به یې وینځو. وایي چې یو میاشت دوه درې پس بیا هغه سړی راغی، هغه اوښې کور ته بیا خور ته ویل تا ته معلوم چې امیر المؤمنین له کپړې وینځئ. نو خور یې ته وجړلې چې قسم دی د امیر المؤمنین دا یو جوړه کپړې نورې نشته، یعنې دی دومره کپړې کور کې نه ساتي. امیر المؤمنین د څو لکه پاکستان چې لس چنده کې دومره بادشاهت دغه دی، دومره ځمکه د هغه د ماتحته او دغه لباس ته وګورو. زموږ داسې خلک لکه ډېر زیب و زینت او خواهش ته ډېره توجه نه کوله. هغوی ته پته وه چې دا خواهشات د جنت کې پوره کېږي، دنیا کې چا خواهشات پوره کړي. زه اکثر ملګرو ته یم ډېر خلکو سمبالونه دولتونه ورسره دي، بینکونه ډک کړي، غوښه پې الله بنده کړي، چا باندې خواږه بند دي، په چا یو څه بند دي، په چا بل څه بند دي، هسې ورته ګوري خوړی نه شي. او غټ عذاب خو دا دی چې نعمت ته ګوري او تا باندې بند دي او تی نه شي خوړی. غټ امتحان خو دا دی که ستاسو فکر یې رجوع کې موږ او تاسې بازار کې راشئ نه وینو څه ورته پسخېږو، هلکه دا فروټ دی، دا انګور دی او دا سیو دی، څومره به تړه کېږي. الله را باندې بند کړي دي، نه شو خوړی، ګوتې نه شو وړلی. نو چې یو شی تا او ستا ښه وس کېږي ته یې واخلې او ته الله تعالی په تا باندې بند کړی نو ته خو بیا نه شي کولی. چې دا ګوره غټ مصیبت دی. یو پیسې تا سره نه یې خو ځان نه مسله ده، یو تا سره یي پیسې سره ډېري یو نعمت تا ولې الله بند کړی. نو ټول خواهشات په دنیا کې نه پوره کېږي. خواهشاتو مرکز چې دی جنت دی، جنت کې پوره کېږي، دنیا کې په ځان لږه سخته تېری. نو د دې حدیث مقصد دا دی چې خواهشات چې څومره دي دا چې ته پوره کړې نو ګوره جهنم به ورته به ځې، او که خواهشات شاته غورځې خپې فږدي نو ګوره بیا به جنت ته ځې. نو حجبت النار بالشهوات، جهنم اور په خواهشاتو پټ دی او جنت په تکلیفونو سختو باندې پټ دی. یو د تکلیفونه دا ده چې ته دوکانداري او مانځه په ټیم کې تا ته ګاک راشي او ته ورته وایې چې یاره بس زه مانځه له ځم او که ته مسلمان یې ته مرسته لاړ شه، داسې ګزاره به کوې، خواهشاتو باندې به خپېږدې. دغه رنګې بعضې زموږ ملګري دي امامان دي اکثر جماعتونو کې د چا د وجې نه حق نشي ویلی، وضاحت نشي کولی. پلانکې صاحب به پیسې نه راکوي، هلکه دا صاحب ځانه د ولګې د لاسه مړ شه. مقصد دا دی چې دا دین ټول له خواهشاتو خلاف دی. زه په چلې سره خبره کوم، دین ټول له خواهشاتو خلاف دی. ته چې د دین صحیح نه بیانې خو ښکاره دا چې ته د خلکو باندې خفه کېږي، په دین نه خفه کېږي. نو دین بیانوه، ډېر خلک به ستا نه خفه کېږي. د الله نبي په مکه کې و الصادق الامین باندې معروف و، خلکو سره ډېره مینه کوله. چې کله حق شروع کړو نو د خپل کلي والا اوس دښمني شروع کړه، مکې والا، او د خپل کلي نه وشړو. حالانکې د الله نبي خلکو ته ډېر ګران و. نو چې حق ته وي او صحیح مسله دې کوله ستا دښمنان به ډېري. نو په دې باندې مقصد دا دی چې خواهشات دا به شاته غورځي، خواهشاتو به خپېږدي، دین به بیانې، په دین به عمل کې ته به جنت ته ځې. که دا دې نه کوو نو بې مزې کوه. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام.